چې آدم علیه السلام د الله په نزد لوی مرتبه او ځکه چې دی فرښتو ته وی چې لوی مخلوق تاسو د سجده وکړي خو شیطان کې غرور او تکبر لوی او پکې نو هغه خو آدم علیه السلام د خپل ځان نه کمزورې ګڼو خو دا حکم خو آدم علیه السلام نه وکړي دا حکم خو الله کړی خو د هغې خیال ونه ساتو چې دا حکم ما ته چا کړی دی نو هغه خپل غرور او تکبر راواخیستو چې زه دا نه یم چې یو بشر ته چې سجده وکړم چې هغه ته د خټې د خلاصې نه او د بدبودار او د یو خاطورې شوي خټې نه جوړ کړی دی دا زه نه یم زه بهتر یم د در ډېر زیات انا خیر منه زه ډېر زیات بهتر یم د ده نه دی زما نه کمزوری دی دی د خټې نه پیدا کړی دی خټه او په ځمکه پرتی خلک هم پې ګرځي ګندګۍ هم پې اچوي او هر څه پکې او زه د اور نه پیدا یم اور کې خو غرور تکبر هغه برابره لمبې وایي نو د شیطان کې دغه چې صفت و چې دی غرور تکبر پکې و برې لمبې وایي زور پکې و غرور تکبر لوی پکې وه او انسان کې به عاجزي د انسان صفت د عاجزۍ نه جوړ دی کې عاجزي غرور تکبر به نه کوي ځکه چې الله جل شانه غرور تکبر باندې الله جل شانه ډېر زیات خفه کېږي حدیث مبارک دی چې الله حدیث قدسی دی چې نبی علیہ السلام فرمایي الله جل شانه فرمایي دا تکبر دا زما چې صادر دی ردائی دا زما صادر دی دا چې زما نه څوک اخلي دا چې زما نه څوک راکوي زما سره د جنګ اعلان دی نو چې الله جل شانه چا سره د جنګ اعلان کوي نو یو کس چې دی هغه غرور او تکبر کوي ځان به ډېر لوی حسابوي او الله جل شانه یې ذلیله کوي الله جل شانه ذلیله کوي نو که ظاهري طور سره خلک داسې معاشرتي طور مخامخ ورسره خلک سره څه قدر عزت کوي نو په شي عزت کوي غیبت او چې کنزل او رتبت ورته وایي نو شیطان کې دغه غرور او تکبر راغی نو الله جل شانه فرمایي چې دا د لوی کوونکو ځای نه دی پر اختیارو په عبادت کې دا د عاجزي کوونکو خلکو ځای دی او چې چا کې عاجزي نو هغه د الله خوښي هغه د الله حکمونه سرته رسوي چې د الله حکمونه سرته رسي نو الله به جنت ته داخلېږي الله ورله دغه د عزت ځای ورکوي بیا نو جنت دا خو د عزتمندو خلکو ځای دی دا خو د الله د حکم منونکو خلکو ځای دی نو الله دې چې وزه د اسمان نه کوشه ځه د جنت نه وځه ته مردود